نوح علیہ السلام د الله د قیامت پورس تپوسو کی چې تا د خپل قوم ته دعوت ورکړه وکړه دا قوم ول روبلی چې تاسو ولې حق مسله نه ومنلې تاسو ولې چې نو حق نه منو تاسو ولې په غلطو پس روان وای قوم موتی مونږ ته چا دعوت نه دی راکړی چې نوح علیہ السلام باندې وینو په ما تا خو به بسر کیږي چې هغه عجز وته 900 کال بیان کړ مونږ خو دلته الله شل کال هم چې یو کو یا نه بس کیسه وخت نشي هغه ته 900 کال بیان کړ چې الله دې قیامت ورځ ته پوښتنه کی چې تاسو ولې چې د حق مسله نه منلې ابو چې دعوت راکون کې نو راغله نو موږ چا مسله منلې وای الله بنو علیه السلام راو غواړي چې تا دعوت ورکړه ده کنه ده ورکړه نوح علیہ السلام بوتی جاو ما دعوت ورکړیو لیکن قوم نو منلې قوم دا سره باندې پیښ شو چې نه منل دا قوم نوح علیہ السلام په مقامه کې دا الله په دې باندې خبر ده چې د دعوت ورکړه دي خلکو نه دی منلې لیکن دا خلک چې دي ځان په مخ کې د ټول قوم په مخ کې چې ملامت کوي دي د پاره راغوښته دي نوح علیہ السلام وی چې ما دعوت ورکړه ده قوم به انکار وکي نه دی راکړی په مخامخ سترګو به دروغ وایي هغه خلک وایي که نه وي په مخامخو دروغ وایي په مخامخو به دروغ وایي نوح علیه السلام ته به الله وایي چې دعوت دې نه دی ورکړی قوم دې دا دی ګواه ولاړ دی تا څنګه دعوت ورکړه هغه وایي چې نه دی راکړی نوح علیه السلام وایي که زه دروغ وایم نو د نبي علیه السلام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء آخری امت را ولا غوی به گواہی ورکړي چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی که نه دی ورکړی آخری امت پر راوستلی شي مونږ یادې ښه خو چې دا زموږ په شان دلته کټ اکثرې پکې نو کېدای شي دا مکران الله به لومبې په جهنم کې پراته نو دا قوم به راشي آخري امت چې تاسو گواہی کولی شئ چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی که نه هغوی وی او مونږ دا گواہی کو چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی لیکن دی قوم نه دی منلی قوم د نوح علیه السلام وی چې دا پس کې پوهیږي دا پس باندې خبر دي دا خو زمانه وروسته په کومه صدا کې راغلي دي او دوی به مونږ باندې گواہی کوي مونږ خو نه چې دوی راتلو او دوی گواہی کوي چې دا چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی الله به د دې امت نه تاسو کې چې تاسو څه خبر یې چې تاسو ته دا پته لري چې قوم ته دعوت ورکړی شوی دی که نه دی ورکړی شوی دا امت به ورته ووایي چې الله مونږ ته ستا کتاب راغلی و الله مونږ ته ستا خبرې راغلې وې او ستا په کتاب کې دروغ نشته دی او ستا په کتاب کې دا و چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله دعوت ورکړی دی لکه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما دا نوح علیه السلام دې قوم ته رالیږلی و دوی ته راغلی و دعوت یې ورته ورکړی و 900 کاله دعوت یې ورکړی دی لیکن دې قوم نه دی منلی دا قوم به سر ټیټې بیا ولاړي ځکه چې د الله د کتاب آیات پہ دال لے کنا دلیل پہ دا دے مجھے دا پہ دلیل لے نو بیا با قوم سر ٹیٹے ولاڑی نو اے دا ڈگر تحصیل مائری خلقا دا خبر با کولاو با گنو آورا چھ بیا در قیامت بورد را پاسے اوستان اللہ تا پوزو کی چتا ولی چھ دے نو دا کار دا سکڑے دے غلط کار دے کڑے دے نو تب با کم اخلو آئی چھ ماتا داعین اور آگلے ولی زبا موجود نہیں با ولی زبا پاغذے کی ولان نہیں با پا میدان محشر کے زبا دبانی گواہی ورکوم چې زو تر راغلی ما ورته مسله کړې ده او نه یې ده منلې ما ورته مسله کړې ده او نه یې ده منلې ته به بیا په کومو سترګو هلته ولاړې د نوح علیه السلام د قوم نه هغې لاندې طبقه کې به ته ولاړې په تا باندې زه ګواه یم چې ما تا ته دعوت درکړی ته نه یې راغلی ما تا ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړې ده تا نه ده منلې تا ته ما شل پیرې نه ده کړې که کومه مسله پاتې ده ته ما ته پناهه کا پدې معاشره کې چې کوم منکرات نم دا غي ضرورت کوي زه خلق خو تر بلم د بادو نه منکو
ته به بیا به کومو سترګو هلته ولاړې چې ما ته دعوت کوونکی نه دی راغلی ته به بیا هلته داسې ووایې نبی علیه السلام خو د الله د کتاب تشریح کړې ده اللہ تبارک و تعالی فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو وګورئ غوره امت